ویخ بشارت فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کچری ونکو داکار سو مطلب کہ یو صورت تم جوڑ نکو نو تعبیر یې تینا په تفعلو سره کړی دی دا د ډیر مبالغې په وجه باندې چې الله وی صورت راوړلو او جوړول دا خو لویه خبره ده تاسو د دې په حق کې حرکت نشئ کولی نو یو کار خو یو بنده اله کوي چې حرکت وکړي پاسي وګرځي کوشش وکړي الله وی تاسو د ځای نه هم نشئ پاسېدی ویل لم تفعلوا کوم نکو دا کار ولن تفعلوا چرې نشئ کولی لن تفعلوا کې اخبار د غیب دی د قرآن معجزه ده مونږ ته څه پته وه چې کولی شي که نشي کولی الله رب العزت خبر کړو چې په آینده کې تر قیامته پورې دې نشي کولی یو صورت نشي جوړولی الله خبر وکړه نه هغه د هر څه نه خبر دی چرې نشئ کولی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره نو څه مطلب ځان بچ کې د اور نه په تصدیق د دې کتاب سره معنا دا فآمنوا ایمان راوړی په دې قرآن باندې نو بچ بشئ د هغې اور د جهنم نه فاتقوا النار التي دا معنا ځان بچ کې څه معنا د اور نه په څه بچ کېږي لعلکم تتقون مخکې ووایي که نه هغې ته الله ویلي چې د اور نه بچ کېږي نو په توحید سره نو دې ته هم وایي فاتقوا النار التي توحید قبول کړئ نو ځان بچ کړئ د هغې اور نه وقودها الناس والحجاره چې خشاک د هغې خلق دی او ګټې دي دی ولې وي یو د دې وجې نه چې دنیا اور نه دی د دنیا اور خو خلق مړ کي په ګټو مټو باندې دا خو مري په دې باندې الله یې هغه په دې باندې مري نه د هغه خو دغه خوشاک او خوراک دی خلق او ګټې په دې مري خو نه بل الناس کافران دي مشرکان دي او حجاره مراد هغه حجاره دی وی عبد من دون الله هغه ګټې چې دي تینا بوتان جوړ کړیو دي تینا شکلونه جوړ کړیو چې دا عبادت بغیر د الله نشي او هغه ګټې هغه ګټې چې هغه د شرک په ځایونو کې لګېدلې مزارات ته جوړ شي درګاهونه ته جوړ شي چې په یو مزار باندې څومره ګټه لګېدلې ده دا یادي والحجاره دا به جهنم کې ورځي که نه څوک د حجاره نه هغه معنا اخلي چې داسې ګټې دي چې په هغې سره اور تیزېږي هاتې نه مراد دي نو مناسب نه وه ځکه چې د جهنم اور هغې ته نه دی محتاجه او حدیث کې راغلی چې زر کاله بل شو نو تک سپینو بیا زر کاله بل شو نو سورو بیا زر کاله بل شو نو تک تور دی دیو جن قرآن چې اکثر د جهنميانو ذکر کوي نو کأنما اغشیت وجوههم دیو پکې بیا څوک پیژني نه توره تیاره ده که نه نو د هغې ګټو ته حاجت ته چې تی په کوله باندې تیزوي دا معنا مناسب نه وه دا مناسب و چې هر قسم ګټې ترې نه مراد شي مطلب څه مطلب یې دا و چې د جهنم اور دومره تیز دی چې ګټې وتاړو څه شی نه دی نو بنده بسي وعدت للکافرین تیار کړی شوی د کافرانو د عذاب دپاره په دې باندې اشکال و چې هغې ته خو بعضې مؤمنان هم ځي که نه د ګناه د وجې نه چې قرآن ځای په ځای ویلي چا قتل وکړو چا دا وکړو سیصلون سعیرا نصلیه جهنم او دلته وی چې وعدت للکافرین مونږ وایو یو تعذیب دی عذاب ورکول هغه د کافرانو دپاره دی او یو تعذیب دی چې صفایي کی پاکي کی عذاب نه هغه د مؤمنانو دپاره دی مؤمنان عصوات ګناهګار کو تزي هغه دې دپاره دی چې صفایي وشي نو جنت ته وځي بیا نو هغه تعذیب نه دی تهذیب دی پاکول دي د هغې دې د تخویف اخروي وي په قرآن کې وی یرول چې ګورې مه کوئ
بل لار نشتا دا یو لار د قرآن او د توحید دا ونیسئ چې د جهنم نه بچ شئ. دویم بشارت ذکر کړي مؤمنانو ښه حالت د جنت ښایسته حالت. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اے پیغمبر پاک خوشخبری ورکا کسانو ته چې ایمان یې راوړی او عمل هم کوي صالح عمل صالح هغه ته ویل شي چې شارع نه نقلی بیزاوی وي الصالحة من الاعمال ما صوغها الشارع. صالح اعمال هغه چې هغه د شارع نه راغلي د پیغمبر نه راغلي هغه نیک اعمال دي عمل صالح وته. د څه خوش خبري ولا ورکان لهم جنات چې ګوره دا خبره شکی نه ده یقیني ده ان نه راوړه او لهم یې مقدم کو چې ګوره بل څوک بن راځي جنت ته تاسو د پاره دی مؤمنان ان لهم تقدیم یو کو د حصر د پاره چې یقینا خاص د دې مؤمنانو د پاره جنات دیر جنتون دی جمع په اعتبار د جنس سر راوړي دي افراد نه یادي افراد خو به حد دي اجناس یادي چې جنسونه ډیر دي. ټیک دا قرآن ذکر کړی کنه دا به هم لالګي چې جنت عدن دی یو جنس جنت نعیم دی بل جنس جنت الماوا دی بل جنس جنت الفردوس دی بل جنس. دا جنسونه دي په دې کې بیا ډیر جنتونه دي ډیر لکه مطلب دا دی یو کلی او یو ملکی نو کلی خودور نه ملک ډیری چې پاره کې بشمار کلی ذلی پکې جدای صوبې پکې جدای دا دلته چې الله وی جنات دي کنه دا غ جنسونه یادي پاره کې بیا ډیر جنتونه دي تجری من تحتها الانهار چې بېږي بلاندې دونه داغې نه نهرونه قسم نهرونه هغه مجنات دي سورہ محمد کې ذکر کړی بیا کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا هر وخت کې چې ورکړي شي جنتیان ته د جنت نه من ثمرات سمیوي د څه لپاره رزقا د خوراک لپاره راوړي شي دي تکي خو دي شي د جنت خادمان وي نوکران وي وخت په وخت بل کار خو بدی کنه نو چې دي تکي خو دي شي قالو او بوی دا جنتیان هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه میوي دي چې راکړې شوي مونږ تعلق ونته مخکې دا وته وي هذا الذي دا میوي دي کنه الذي درته د پر راضي وردانه چې قرآن زکه چانیز دکړې نو هغه د الذين ارزه کې سړی اخلي هغه ویګن دا صرف د سړی د پر راضي نو چې الذي هغه سړی نه الذي د هر څه د پر هغه شی بس په دې معنا راضي کنه نو کاغه بندي کاغه میوي کاغه الذي بول راضي هذا الذي دا هغه میوي دي رزقنا من قبل چراکړې شو مونږ تعلق وانت مخ کې یو لسمنټا د جنت غیا دي چې یو ځل راوړې شي او بیا وخورې شي نو چې بیا نور راوړې شي نو دی وایي چې دا مو سو خورې نو رزقنا من قبل تاسو موږ راکړې شو دا معنا بهتره ده ولي ځکه د جنت میوي به حد او به انتها خدا د الله امتحان دی په دې باندې چې رنگ یې ولې او شانتي ور کړی بازوله دیو په دوکه چې دا خو موږ اوسه خوري او فرشته ملائک به ته وی چې نه ذوق تیو سکا فلون واحد والطعم مختلف رنگ هغه څه دی خو خوند جدا دی تیو سکا نو هری به ته دا سوي دین دا معنا او سو کوئی من قبلو چې دا مونږ په دنیا کې خړلې وي تا دنیا کې څه خړلې وي هغه تا ټوله ورزولې وي
چې چاړه دې وتاونی وکنه صبح کې پاتې شو اته هاذا الذي رزقنا من قبل تی پر رنگ باندې دوکا شوې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ویلو چې لیسا فی الجنه مما فی الارض الا الاسماء ګوره په جنت کې د دنیا د سيزونو تشنوم دی ګوره د دنیا سيزونه تل نشتا تشنوم یې شتا دلته دا نمونه وکنه چې دا سماره ده میوي دي دا وبدي دا شربت ته دا سونه ده دا چاندي ده دا ریخم دي دا غبین دي دا پیدي اسی نوم دی ګوره نور هغه چې کوم اصل شی دی په جنت کې ها د دنیا سيزونه تل نشته دی خو دې په دې دوه کوي چې رنگ یې غسه دی ناری به ته وی چې نه دا غسه نه دی یو سکا دی معنا له ذکر ترجیح نور کوي چې کلمہ راغله دی چې کلمہ چې کله میوي راوړې شنو دی وای چې دا موږ دنیا کې فرض دی دنیا کې دوره میوي کم دي جنت هغه به حد او به انتها دي دنیا کې خاصیت سو سيزونه نو کلمہ سره بیا مناسب نه دی کنه نه دا صرف د جنت هغه میوي یادي څوک د رزقنا معنا بل کوي د سفیان او انت معنا ده دی وی هاذا الذی دا رزق او دا میوي چې مونږ تنن په دې جنت کې ملاو شوې ډېر خستا او ډېر به حد او به امتحان دا پس باندې دا په دې باندې چې الله موږ له توفیق را کړو په دنیا کې د عمل موږ عمل کړو زموږ د عمل دا جوړ شو ورسنو رزقنا من قبل وفقنا موږ له توفیق را کړی شو په دنیا کې نو ځکه موږ له دا میوه حاصل لی چاله چې توفیق نو ور کړی شو ناریا غدي سوځي کنه هغه له خدا توفیق نو ور کړی شو وتو به متشابها راوړې بشي دي تا د میوه د جنت یو شان پرنګ کې جدا جدا پخوان کې متشابهان دا واله لکه څنګه چې د قران آیاتونه تا ته یو شان ښکاری معنا به جدا جدای اسه وتا ته بظاهر کې یو شان ښکاری مطلب به جدا جدای دا سه باغ میوه د جنت هم وی رنگ به یو شان تی خون به جدا جدای وګوره په دې نعمت په دې بشارت کې دو خبرې ذکر شوې زيو نشته دې جنت نشته دې رزق پکشته دې به حدا اوس دریمه خبره کې ولهم فی ازواج مطهره دې لپاره په دې جنت کې ازواج دي بیبیان دي مطهره کله لفظ تقاضا ته ګورو خو دا بوایو پاکي کړی شوی دي دا معنا مناسب نه ده ځکه پاکي کړی شوی هغه ته وی چې مخ کې خې نه وي خو پاری په وکړنو لکه ته دا جامه پاکه کړی شوی و نو مطلب دا چې مخ کې خیر نه وکړه بیا دی وینځله پاکه شو متطهرتون دا معنا او حال دار چې هغه ازواج د جنت چې دی هغه د پیدایش نه پاکي دي هغه د اول نه پاکي دي دیگه هم د الله حکمتي معنا به هم دغه څه کوه متطهرتون اداوی په عربیت کې دا سره راځي اکثر دا سره راځي معنا بل شانتي لفظ بل شانتي لکه وی عربو چې بکوې کنستو دا سړی ته وی چې ضيق فمرکیته دې کوی دا غاړه څنګه کا ضيق فمرکیته څه مطلب غاړه بیا څوک تنګول شي چې اوزل ارتشوا بیا په څنګه تنګيږي نه مطلب به داو چې کوی روانه نو څنګه روان کا دا مطلب لفظ په ظاهر کې یو شان چې ضيق هغه نکېږي خو مطلب داو چې روانایي نه ګوره غاړه ولا څنګه روانه کدا مطلب نو متطهرتون کوم هغه معنا ده چې پاکي دي د وخت نه د پیدایش نه
د هر عیب نه، د هر نقصان نه، د هر ناکار اخلاقونه او دغسې د هر قسم نجاساتونه چې دنیا کې څومره دي. څلورم وهم فیها خالدون، دی با په دې جنت کې همیشه یي. پس کې وی فیها مطلب دا نه دی وهم فیها چې دی با د جنت په دې کورونو کې همیشه یي، نه دی با د جنت په دې نعمتونو کې همیشه یي. دا مطلب داسې بنئ چې ګنې د دنیا په شانتې چې کوم ورځ د خوشحالۍ، د واده، د اخترې او د ختمې نو په هغه ورځ خوشحالي نو بیا خو دې دغسې ناستې یو بل ته ګوري بیا خوشحالي نه وي که نه. الله وینا د جنت هغه نعمتونه همیشه دي، خوشحالي پکې همیشه ده. داسې وخت به نه راځي چې ته به په مزو کې نه یې، ته په خوشحالو کې نه یې، ته په نعمتونو کې نه یې. خالدون دا معنا اسې خو به همیشه خامخا یي، خو مطلب د خلود نه خلود فی النعم دی. دا څلور خبرې وشوې، دعوه توحید سره او تصدیق د پیغمبر او تصدیق د کتاب او تخویف بشارت په یوې حساب دي. څلور شو. ګوره چې یو فارغه شو که نه، د یو سوال نه فارغه شو چې وی دا دې کې زمونږ شک دی، نو الله وی چې دا خو ډېر اسانه ده، شک به وباسو. راوړی یو صورت راوړی، څومره چې تاسو ټول ته دا چیلنج دی او نه شی راوړی نو ګورې ځان بچ کړئ د جهنم نه، توبه وباسئ چې جنت ته لاړ شئ. دا جواب وکړه. د هغې بل اعتراض وکړه، وی نه نه مونږ نه منو چې دا د الله کتاب دی، ځکه چې په دې کې مثالونه بیانېږي. مثالونه خو دغه پاگلان خلق چې حجرو کې ناست دي او روژه لنډوي، آیا نو هغې مثالونه بیانوي؟ هلکه وی مثال درته بیانومه. نو د الله د کتاب سره دا مناسب دی. الله اعظم شانا من ان یضرب مثلا، الله ډېر لوی شان دی چې هغه مثالونه بیانوي. دا د هغه د شان سره مناسب نه ده. امونږ مخکې واورېده چې مثالونه بیان کړل چې مثلهم کمثل الذي استوقد نارا او کصیب من السماء. وګوروئ که دا د الله کتاب دی کې مثالونه بیانوي، دا معنا بهتره ده. هغه بل تفسیر چې چا کړی دی چې دا خو قرآن کې کله د مچ ذکر راغلی و سورت حج کې، کله د ماشي ذکر راغلی و، نو دی وی چې وګوره د الله کتاب ته وګوره، دومره ناقص څیزونو ته وګوره. خو سیوطي رحمت الله علیه وی دا څنګه مناسب نه ده چې هغه صورتونه رستو نازل شوي دي چې هغې کې د ماشي او د عنکبوت او دې څیزونو ذکر دی، د مچ رستو نازل شوي دي. نو څنګه یې وایي چې دې کې دا مثالونه دي؟ الله جواب کوي، او د جواب مطلب دا دی چې خلقو تاسو د مثال نه څه خبر یې؟ الناس اعداء لما جهلوا، چې یو سړی نه پوهېږي نه به خود وایي، هغه به خاندي په یو خبره پورې، سپک به ورته ګوري، ځکه چې هغه په قدر څه پوهېږي، هغه په قدر نه پوهېږي. ښه الله وایي ته د مثال نه څه خبر یې؟ مثال کې خو دومره حکمتونه وي او دومره پکې علم وي چې هغه به بل څه کې نه وي. مثال ګوره دې دپاره مفسرین وي او فقها وي چې المسألة بلا مثال کالناقة بلا عقال. وی چې مسله دې وکړه مثال دې بیان نه کړو، د دې داسې مثال دی لکه اوښ دې راوستی دی او جلب ورته نشته، دې به د مرۍ نه راټینګی کړو، دې خو په جلب راټینګېږي، په رسۍ به راټینګېږي، نو مسله په مثال راټینګېږي. ځکه یې ویلي چې المسألة بلا مثال کالناقة بلا عقال. څنګه په مثال راټینګېږي؟ ګوره الله رب العزت ویلي چې خلقو غیبت مه کوئ، ګوره ډېر لوی ګناه دی.
خلق وی بنو سو وایو چې څومره ګناه ده. نو چې مثال یې ورسره بیان کو ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، تاسو دا خوخه ده چې د خپل مړ ورور غوښه در تکید وایو چې دا خوره وما غوښه ورته لحم اخيه ميتا، هغه بیا پوښو کنه بیا د خبره د ذهن نه نتلا وی تړل کنه. مثال کې هډيري فائدې دا قرآن مثالونه چې بیان شوي دي دا خو جاهلان خلق نو غیب وي چې مثال ته ساجت ته. کله به پیغمبر ته وی چې پیغمبره استاد عرب حیا نه کوي چې مثال بیانې، اما تستحي ربک ان یضرب مثلا، نو الله رب العزت مشاکلت توجنوي چې ان الله لا یستحي او توای چې الله حیا نه کوي. د دغه مشاکلتن لفظ راغی ها څنګه د لوی باب قرآن کې الله یستهزئ بهم چې راغلو الله ټوک نه کوي، هم وخت ته مستهزئون تیر شو نو دغه مناسب لفظ راوړو کنه. مشاکلت کله حقیقی وی لکه هغه شو او کله تقدیری وی، دا خو هغه ویلو چې اما یستحی ربک، الله وی چې ان الله لا یستحی، لکه صبغه الله کیم د مشاکلت تقدیری برازي چې يهوديان به وی چې خلق راشه زمونږ رنگ قبول کړي، زمونږ رنگ قبول کړي چې يهوديان شه. الله رب العزت وتوي چې خلق صبغه الله دا الله رنگ قبول کړي دي رنگ پرې ده دلته هم دا معنا بشک الله پروا نه ساتي باک نه کوي د دې خبرې نه ان یضرب مثلا چې بیان کیو مثال د مثالونو نه ځکه خو د چانه یریږي نه کنه دا و چې څوک یریږي نو ډېر احتیاط کوي یاره اسنه چې د خلې نه ودا څه خبرو خيږي چې بیا پیرستو ملامت ایما نه الله وی زما دا پروا نشته ده زه خو حق بیانوم ایدره وسلم ما سمانا د سورته احزاب کې راوړو 350 کې التم داس الفاظ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق. تاسو پیغمبر ته ضرر رسوي تکلیف ناغه تاسو نه حیا کوي نو غږ د تنه کوي چوزه دا ول کې دا خبره واخه دی با پیغمبر په کور کې ډوډۍ خړو نو بیا به خبرو ته ناستو ناغه خاطر نشو ویل چوزه ملمه تاسو دا سویل شي فیستحیی منکم اغستاسو نه حیا کوي والله لا یستحیی من الحق او الله حق بیانې او حیا نه کوي چې انا یریږي نه. بهتره معنا دا استحیا په معنا د خوف خشیت سره راغلي ځای په ځای باندې الله پروا نه کوي الله یریږي نه چې بیان کوي یو مثال د مثالونو نه بعوضتن کدماشي مثالی فما فوقها یا زیات وی د دینه په بدن کې یا زیات وی د دینه په عبرت کې دو معنی فما فوقها که زیات د دینه په بدن کې ولی ځکه چې دې نه شروع کړي د ماشینه کنه چې رستور پسې زونو کله پکې د بقرو ذکر راځي د انعام ذکر برازي دا سرورو بزیاتیږي نو چې اخر ته شي نو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل بس پاتی باندې ودرو لکنه فما فوق هذا شو کنه اول کې بعوض ماشه ذکر کړي دي او په اخر کې فیل ذکر کړي دي لا فما فوق هاش خاصه ګوره مونږ چې ګورو زمونږ په نظر کې هاتی غټ ته او ماشه وړو کې نور ګوره حقیقت کې دا ماشه داغه نه کم نه دی په اندامونو کې عتیبت نه لا کمی اده کم نه دی په خپو کې په لاسو کې په خړتم کې وګوره د هاتی خړتم خاصه
او د ماشي چې کوم خړتم دی هغه کې دومره کمال لکه په بنده باندې کې دي نو سرنج ته وینه تر راکاږي که په هاتی باندې نوم ته نه وینه راکاږي ښه نو دې زور اور شي کنه دا خاصه وجود یې لو کې دغه چې کوم کمالات دي نبی علیہ السلام ویلو چې کله سره د دنیا دومره قدر وې لکه د ماشي د وزر عمره نو کافرانو ته به ګټو بنوي ورکړي ولی دشمن ته څوک بیا نعمت ورکړي خدا دنیا د الله په نس ډیره به قدر ده کنه ډیره سپکه ده نو هغه له ورکړي چې زه سپکو تاسو سره دنیا مناسب ده زه خپل بنديان د علم ورکوم قران به ورکوم ایمان به ورکوم توحید به ورکوم دا د الله ډیر خوښ دي کنه دغه سی پمایشی کې ویدا یو صفت ته چې تحیا ما جاءت فاذا شبعت ماتت دی بغردي ژوند دی وای منډي به وای او ټوپونه به وای چوغي چې مورشن وي بیا د امریکا نه د الله انسان ته وي ګوره تداسه ونکي دوره مخره مړ بشي ګوره چې لګه خوري نو خاص پک به خو چوس چالاک به ماشي ته نه ګوره بولی په ماشي کې دا کمال لې چې دې یریږي نه دې چې ما سلطان راشي سړی له نو اول غوګل ځان را رسیولې خبرې یې کنه چې تو ګوره سم شه دراغله ما تاسو زور اور دي دې غوګل ولې ځان رسي اپ ویږي چې دا د میکروفون دی دې نه دې اوري کنه نو مخکې خبر کې چې ګوره دراغله ما یریږي نه و یو سی مثال کې د الله څومره کمالونه دي نو فما فوقها دو معنی زیات دینا په بدن کې لکه هاتی شو یا زیات دینا په عبرت کې لکه د ماشي وزر شو دا په عبرت کې ډیر زیات څه کنه چې الله ویلو چې ما سره دنیا دومره قدر نشي قران حکمت په خپل بیانې مونږه سي لګیایو قران ګوره حکمت دا بیانې ښه فاما الذين امنوا فيعلمون فسغه کسان چې مؤمنان دي دا غي علم زیات شي په مثال سره دا ګوره حکمت وکي مؤمنانو سره اکثر الله د علم ذکر کوي هغه پوښي انه الحق من ربهم چې دا مثال خو ډیر د حکمتونو دی ډیر د فائدو دی ډیر د علم او د معرفت ته طرفه د خپل رب نه هغه چې په مثال پوښي نو خوشاله شي ډیر چې ردا هو زبردست مثالو دی مثال سره خو زمونږ ذهن کولاو شو انه الحق من ربهم دا ډیر حق دی مطابق دی د ممثل سره حکمت په مثال کې دای ښه واما الذين كفروا او کسان چې کافران دي مشرکان دي هغه په مثال باندې بدو غني ولی مثال داسي چې الله رب العزت وی د دې د خدایان چې دي مچ نشي پیدا کوله کمچ نه څه شي تختین دي ته نشي را منی کوله نو چې مشرکان واوري کنه یو ګوروي دې تساجتو دې کې خو صرف وې دا مطلب دی چې زمونږ د اولیاء او توهین کوي نو دې مثال ته وې ساجتو چې زمونږ د الہو سپکه او کړه پکې فیقولون هغه شور جوړ کی هغه سره علم نشته ها شور زوګ وسره ډیر دی سوی ماذا اراد الله بهذا مثلا څه مطلب دی دا الله چې دا مثال بیانو هغه په دې کې هیڅ پیدا نشته به د نقصان نه دې کې څه مطلب دی بس صرف وې زمونږ د الہو بدی بیان کړه د اولیاء او توهین وکړه او د بزرګانو به ادب وکړه ماذا اراد الله بهذا مثلا څه مطلب دی د الله په دې مثال سره چې بیان وکړه الله رب العزت وی چې یو مطلب خو مې توخو او بل د تخیمه یو حکمت علمی وی او بل حکمت عملی وی حکمت علمی مخ کې بیان شو چې فیعلمون انه الحق من ربهم دا به د علم مقام او عنکبوت کې الله رب العزت ویلو تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون دغه مثالونه دی الله مونږه بیانو د خلقو د پاره
وګوره ارسوک په نه پويږي عالمان په پويږي وما يعقلها الا العالمون فيعلمون ګوره کله چې الله رب العزت داوي کنه چې زه مثال بیانوم دا وسره وي چې لعلهم يتفکرون حشر کې چې راځي کنه چې وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون دې کې به فکر کوي لعلهم يتذكرون دې نه به عبرت اخلي دې لپاره مثال بیانېږي نو دا علمي فائدې ښه اوس عملی فائدې وګوره یضل بی کثیرا دا الله مطلب دا دی واوره چې گمراه کوي الله په دې مثال سره ډېر ويهدي به کثیرا او هدایت کوي په دې مثال سره ډېر وتا څه د مثال مطلب نه پوهیږي مثال چې بیان شي کنه نو حق او باطل معلوم شي باطل پرست او حق پرست معلوم شي یضل به کثیرا ډېر په دې سره گمراه کوي تعویل یې کنه دا قرآن دا غي د پر سبب وګرځي کنه دا اوس نه دنیا کې دا خدا څخه ښکارا حقیقت ته چې دا قرآن د ډیرو خلقو د پاره عذاب شو او د ډیرو د پاره ثواب شو د ډیرو د پاره جهنم شو د ډیرو د پاره جنت شو ولی چا وته بدو کاته نفرت تنو کو جدي ته عزت نشته ده نو هغه په گمراه شو کنه او چې چا سره محبت پیدا کو زده کو عمل په کو ادا عقیده اصلاح په کو نو بس دا به سورته مائده کې بیا ډېر تفصیل سره راځي غالبا 14 آیات کې ولا یزیدن چلاوی ډیرو صدا قرآن زیاتی طغیانا و کفرا هغه چې واوري کنه وی نه منو ته دا مې د قرآن نه ته وی دا قرآن دا ستا قرآن نه منو هلکه قرآن ستا جدا دی او زما جدا دی خو یو قرآن دی هغه دومره نفرت وکړي کنه گمراه کوي الله په دې سره ډیر هدایت کوي په دې سره ډیر وتا سره دې نه چې نور زینو کې داسې وي چې گمراه خلق ډیر دي او هدایت والا ډیر لګ دي کنه او دلته دوالو ته وي کثیرن دا ولي دا ځکه چې الله وي چې گمراه خود ډیر دي هغه د شماري نه دي مچ میږي دي ډیر دي او دا حق پرست دي الله وی که تاسو ته لګ ښکاری خو ما ته ډیر ښکاری ځکه چې دا نور خو پاپړ دي کنه سل پاپړاو دیو لور الله وی که موحد یو تن دي کنه په زما پنځ باندې جماعت ته ان ابراهیم کان امتن ځکه دي ته کثیر وی چې د دې شان ډیرو چته افراد ته موږ چې لګ دي مقام ته وګوره شان ته وګوره برکت ته وګوره مهنت ته وګوره ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين نګمرا کې الله په دې سره مگر فاسقان کافران دی وضاحت کوي ها کتابوي چې دا ولي گمراه کوي په دې سره سوال پیدا شله کله ختم الله په شانتي چلته ویلو چې الله مهر لګاونو دي څه ګناه دي بدلته وی چې الله گمراه کوي نو هغه جزام څه ګناه دي الله وی دی خپل عملونه توخیمه دی ولی گمراه شوی دي فداغي عمل ګوره الذين كسان ينقضون عهد الله چې ما تی هغه وعده د الله د توحید من بعد میثاقه او پس داغینا چې سو زله په حواله وشو وعده کړی وا په ازل کې چې الله رب العزت ویلو چې الستو بربکم قالوا بلا دیو چې او ته زمونږ رب یې نو بیا میثاق څنګه شو میثاق داسې شو چې د کله دنیا کې پیدا شو نو چاته پیغمبران رالو کتابونه نازل شو استادانو ته وی مور او پلار ورته وی کلمه ورته خو په مانځي او درولو سبق ورته شروع کو هو من بعد میثاقه څومره په حواله راغی ا دې بیا مغه وعده ماته چې دا څنګه انسان دی
دا مشرک دی کنه وعده د الله ما تکړه غیر الله ته چې ویل چې را مدد شي درد د عقیده مقام نه ښه اوس داغه د عمل حال ګورا سنت پیغمبر یې ټول کټ کړو ويقطعون او کټ کیما امر الله بی ان یوصل هغه احکام هغه رشتې هغه تعلقات چې الله امر کړی پاغي ان یوصل چې وردا به ساتل شي دا به پالل شي دنو ویلی اطیع الله و اطیع الرسول یخلق ما سره تعلق برابر وساته پیغمبر سره تعلق برقرار وساته داغه په سنت عمل کوي وبالوالدین احسانا مور او پلار سره احسان کوي وذل قربا پلوان پیجنه ولیتام والمساکین وابن السبیل د دې سره تعلق ساته کنه دا تاسو خلق دی دا تاسو د فیدی دي دا تاسو د جرګي او د مشورې دي دیولګي نو یې ټوکای ور پس راوغستو ټوکا او تعلقات ختم کړو نو خدای سره تعلق شته دی زیارت شته کنه نه پیغمبر سره تعلق شته دی پلار نکشته کنه چې هغه سکړی دي نو دا هغه سامان ټول پروت دی او مور او پلار یا خدای توبه هغه کلی کلی مور او پلار کلی کلی خپلوان توبه تو ويقطعون ما دا ټول پکې رااله کټي کړي هغه ټول خپل ولې او رشتہ دار او تعلقات امر الله به ور الله امر کړو په دې ضمیر ما تراجي د څه شي حکم کړو چې ان یقطع نه ان یوصل دا به ساتل شي دا به کټ کول نشي او ټول رشتې دي کټ کړي نو دریم ويفسدون فی الارض نور فسادونه کوي په ځمکه کې شرکونه رسمونه رواجونه اولئک هم الخاسرون دغه خلق په ډېر لوی تاوان کې دي کته ویني چې مالدار دي ډېره ګټه او کړه تجارتونه کوي دروازه روزي او لاک روپے ګټي الله وینا نه 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 هم الخاسرون دي چې په کوم تاوان کې پراته دي کنه خو تی ویني نه کنه ستا نظر نه لګي ډېر لوی تاوان کې پراته دي دا پنځمه خبره او دغه د شبهه دین رسو هغه شپږمه خبره ده کې څلور نعمتونه دي هغه ته یادي اول نعمت کیف تکفرون بالله یا خلق سرنګ انکار کوي د الله نه قرطبی وی تعبدون معه غیره ګور تاسو د الله سره د بل چا عبادت کوئ دا خدای د وحدانیت نه انکار شکنه سو ځله وته وي چې ګور د الله بندگی کوئ یا کنا عبادت کې دی وي به د توي چې یا ایو الناس عبدوا ربکم به د توي چې فلا تجالوا لله اندادن مهرباني وکا خدای سره شریکان مگر دا نو اس په سلورم دل وتسنګ وینا کوي دا بل شان وینا ده دا لکه ته یو ماشوم ته سبق وخه چې دا وایي سبارا شنا غړي وړي وي نو بیا وته وخه چې دا څه وایي کنه چې بلاء وایي چې راشي نو بیا غړي وړي وي کنه نو اخر صبر چې د استاد تمام شنو لاس پینو چتي سپیړه دا ګور الله رب العزت اخر کې وی کیف تکفرون نه سمېږي نه پويږي څنګه ما سره کفر کې څنګه ما سره شرک کې او څنګه زمانه انکار کوي چې خدای نشته دا دغه څه پیدا کیږي پنا کی کیف تکفرون سرنګي شرک کوي تاسو د الله سره بالله زکویل چې دا کفر معنا دلته شرک دی ها انکار چې تکم خلقو کړو وکنتم امواتن تاسو ګوره الله وی چې کوم وخت کې زما د الله اسنا او زما د قدرت نه بهر یې تاسو نو په دنیا کې مړوي فاحیاکم نه الله ژوند کړي دا ژوند کنه دا اوس چې ګرځو را ګرځو شک پکې نشته ثم یمیتکم بیا به مړ کوي په خپل نیټه ثم یحییکم بیا به ژوند کوي قیامت کې ثم الیه ترجعون بیا به الله ته واپس کړي شه د حساب کتاب د پاره
دو موتا او دو حیات شو دا ولی امواتن یو مرگ چې نو نمړو کنه دا مثال د مرګو کنه چې نه سړی نو بس په مرګ روک شي یو شی فاحیاکم نو حیات راغی بیا ثم یمیتکم بیا موت راغی ثم یحییکم بیا حیات راغی سورۃ مومن کې چې ویلو یو لسم آیات کې چې دی په قیامت کې وایي ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين اے رب موږ خپويږو چې دوزله دې مړ کړیو دوزله دې ژوند دې کړیو فاعترفنا بذنوب وسم اقرار وکړه وسم یقین راغی الله یې وس دې یقین مرادي وسبت ورسې زیتا دې یقین زې دنیا وا دا دینو ښه ځکه دلته چې د ځانه معنا کړې دي ته د قران تحریف وي ښه چې وی د امواتن مطلب دا مرګ دی دا اوس چې مړ شو ها نو فاحیاکم به وی قبر کې ژوند دي کی کنه دین مراد د قبر ژوند یادې نو بیا ثم یمیتکم سمانا شو ثم یحییکم تا خو پکې دا موت اون مانو حیات اصل کې بلدار کداوی چې فاحیاکم نمراد د قبر حیات شو او ثم یمیتکم ثم یحییکم دغه معنا خو نه جوړیږي بیا کوم یا وی ثم یحییکم نمراد د برزخ د قبر حیات شو نو د قیامت هغه پکې نه مني او اصل حیات خو هغه دی کنه بس قران دا یادې د ژوند نمخ کې هغه موت او دا ژوند د دنیا او بیا ژوند د آخرت ته د برزخ پکې ځکه نه ویلي چې دا حال الله ته معلوم دی هغه داسې یو مبهم غوند شي چې څوک یې پته نه پوي دا یو نعمت چې الله وي زما په قدرت کې هر وخت اوړي را اوړي او بیا انکار کوي دیم نعمت والذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله ذات چې پیدا کړی تاسو د فائدې لپاره هغه سوچ په ځمکه کې دی ټول لکم لام د انتفاع دی تاسو د فائدې لپاره دا دې کې بیا چا تحریف کړي مانوي وی چې لکم یو نو بس دنیا کې اس یو شی حرام نه دی دنیا کې اس یو شی ناجائز نه دی دنیا کې اس یو شی ګناه نه دی لکم دی بس لکم جميعا ویلی ابي ویلی چې دا زموږ د اصول او مسله ده چې اصل پاشیاو کې اباحت ده بنا د فاسد علی الفاسد کی ویو خبره غلطه وکړه نو بل دې وسره غلطه وکړه دا چا ویلو چې اصل پاشیاو کې اباحت ده دا خو د معتزله او مذهب ده مسلم ثبوت کی ویلی دغه اصل پاشیاو کې د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې توقف ده تبع علی او شی ته جایز او ناجایز وای چې قران او سنت ګوري یا به ته حرام او حلال وای چې نه دي کتل نو توقف وکړي دا وی د معتزله او قولوخه جواب دار چې لکم کې انتفاع شته خو انتفاع دوه قسمه ده انتفاع یو دنیوي ده او بل دینی ده نو هر شي کې نفع شته د یا د دنیا یا د آخرت د دنیا نفع هغه چې حلال سيزونه دي جائز سيزونه دي او چې کوم ناجائز دي نو کاری کې دنیا نفع نشته د آخرت نفع پکشته دي چې عبرت ده عبرت خو به اخلي کنه جميعا باندې اعتراضو چې ټول سيزونه خو د فائدې نه دي زهر د فائدې نه دي شیطان د فائدې نه دي لیو شرمخ خنزیر د فائدې نه دي جميعا یې څنګه وي نو دغه جواب دی چې عبرت خو بغشته کنه او دیم جواب دی چې نه جميعا د پاره دلته کې خپل فعل دی چلاوي یقین ساته چې دا زما د طرف نه دی جاسیه کې راغلی او دیار لسم کې وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه دا وړو کې قافیه ولې کړې چې قف د دې لپاره چې دلته وسره منه پروت څه نو جميعا دا غي سره لګي د خلق سره نه لګي دا ټول د الله د طرف نه وګڼي زمکه پیدا کړه ثم استوى الى السماء به اراده وکړه په طرف د اسمان مفسرین وی د استوا نه رستو چې الی راشي
نو معنی قصدي متشابهات نه دي د الله اراده شته او چې علا راشي نو بیا د متشابهات نه دي دلته معنا قصد متشابهات نه دي ښه بیا قصد او اراده وکړه الله په طرف د اسمان وسواهن برابر یې کړل سبع سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم څنګه چې پیدا کړی دی قدرت یې اندغه سي پارشي باندې پوهه دی علم او قدرت د الله صفاتونه دي دوه نعمتونه ذکر شو یو چې نوې او پیدا مکړی د نشنه مشته کړی دا څومره لوی نعمت او دویم دا چې دنیا هر یو شی ستاسو د فائدې لپاره دی الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون دریم نعمت بیانی پاسلور نعمتونو کې چې هغه خلافت حضرت آدم علیہ السلام دویم مناسبت دا دی چې مسله ذکر شو یا ایو الناس اعبدوا سره دې کې تاریخ بیانې ځکه هر چا وی چې دا مسله نوې وکړه خبره دا نوې خبره ده نوې مسله ده الله رب العزت وی چې دا خو نوې نه ده دا خو د آدم علیہ السلام د راتلو سره سمه مسله ده چې انسان دنیا ته راغلی ده دا مسله ورسره راغلی ده زړه مسله ده نوې دا ستاسو مسلې دي د پلار نیکو دې نعمت کې د الله رب العزت څو حکمتونه دي یو حکمت دا دی چې د انسان شرافت ته اشاره ده چې انسان ټول مخلوق کې اشرف دی کنه هغه دې نه معلومیږي دویم مقصد پکې نفی د علم غیب د ملائکو نه چې غیب دان صرف الله دی ملائکوم پوه نشو دریم پکې شرافت د علم ذکر کی فضیلت د علم چې علم د انسان په ټولو صفاتونو کې اوچت صفت ده دې سره بل صفت نه برابرېږي او د الله په ټولو نعمتونو کې اوچت نعمت ده دې سره بل نعمت نه برابرېږي یو څلورمه خبره به مونږه کوله خو اوس ترې رستو شو چې دې کې تعلیم د مشورې دی یعنی الله تعلیم ورکوي بندیانو ته چې هر کار کوي نو مشوره کوي ولې ځکه چې ما مشوره کړې د ملایکو سره همونږ په خپل په خطبو کې وایو چې لا شریک له ولا نظیر له ولا وزیر له ولا مشیر له الله چا سره مشورې نه کوي بیا به نه کوو نو پس دا درې قسمه حکمتونه به ډېر دي چې عظمت د انسان او فضیلت د علم او نفی د علم غیب د مخلوق نه چې غیب دان صرف الله دی هغه معنا کې موږ نقصان نو الله رب العزت مشوره نه کوله ملائکه سره مشوره هغه ته وی چې ته محتاج یې هغه الله حکمت امتحان کو پاغي باندې کو بهرحال په یو خبره باندې اشکال راځي نو مثال داسي لکه اصلي شی او ټانکې شوی خلق نه اخلي کنه اصلي اخلي نه دې کې الله رب العزت دا نعمت بیانې په انسان باندې چې تاسو پلار آدم علیہ السلام هغه ما څومره عزت ورکو دا تاسو عزت ته نو ځکه زما خبره ومنه زما دعوت قبول کړي دې کې دوه خبرې یو د خلافت خبره ده
او یو د سجدي خبره ده. د سجدي خبره قران کې شپږ ځای راغلي ده. دلته اوس راځي فإذ قلنا للملائکة اسجدوا، سورۃ اعراف کې هم، سورۃ حجر کې هم، سورۃ بنی اسرائیل کې، سورۃ کہف کې، سورۃ طه کې، سورۃ صاد کې. دا وځي شو تقریبا بغیر د دې نو شپږ ځای نور راغلي او د خلافت خبره صرف دلته راغلي بل ځای نه. دیو جن دا جدا جدا واقعات دي چې اول خبره د سجدي وا ډیره مخکې وا چرته کې الله رب العزت وایي ما ملائکه توي انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. دا ډیر ځای کړی دا د مخ کې خبره وا د خلافت خبره خرستو بیا رااله. دیو جن سو کې یو بل سره نږدې د یو بل علت او سبب یې ګرځي چې چونکې ملائکو دا خبره کړو نو ځکه الله رب العزت هغه خلافت ورکړ، لیکن دا معنا راجح نه ده، بهتره نه ده. یاد کا چې ویلی رب ستا ملائکو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه پیدا کوم په ځمکه کې یو تابعدار خپل. دا خپل معنا د خلیفہ د دې لغت چې خلف تابعدار ته وي. دیو جن خلیفہ چاته وي چې مشر چرته وي په خپل ځای څوک پریدي. موسی علیہ السلام کوی تور تتنو رور ته وي چې ته زما خلیفہ شه. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. زما تابعداري وکړه څنګه دا دوه خبرې و زما باندې اصلاح وکړه او د مفسدين مرګرتیا باندې کې دا تابعداري ونه خلافت دغه ته وي. نو نبی علیہ السلام چې وکړه کله ته jihad لا مدینه کې به څوک خلیفہ پرې خوځو، اکثر اغړون صحابی عبد الله ابن مکتوم او حضرت علی خلیفہ پرېښو د خپل کور په حفاظت باندې. دیو جن دین هغه مسله معلومیږي چې انبیاء حاضر ناظر نه دي کنه، پیغمبر چې حاضر ناظر و نو خلیفت ساجت خو تبوک کې مو اجو مدینه کې به مو. او حال دار چې نبی علیہ السلام مدینه نه لاړ تبوک ته، نو مدینه خوشی پاتې شو داغه نه الته نو بیا کنه ځکه خلیفہ پرې خو دا صرف صفت د الله دی چې الله رب العزت هر ځای موجود دی. که موسی علیہ السلام سره په کوی تور کې خبرې کولې داغه ونی نه आवाज راته چې یا موسی، نو عرش ته نو خالی شوی التومو دلتومو دا د الله صفت ته چرته حاضر ناظر. ها بنده چې یو ځای نه بل ته لور شنو هغه ځای خالی پاتې شي. آدم علیہ السلام یې تابعدار خپل وګرځاو، خلیفہ دې ته وایي چې مخکې بل څوک یو دی اور پسې نه هغه ته خلیفہ وایي. مخکې جناتو په ځمکه باندې هغه پسې انسانان رالو، نو دا خلیفہ د جناتو شو کنه، خلیفۃ الجن وته وایي. خلیفہ دې ته وایي چې داسې خلق چې څوک زی او څوک راضي، څوک زی او څوک راضي، نو دیتا دا صفت د خلافت انسانانو کې دی کنه. څوک پناشي لړ شي نو رستو نور راشي. عملیکو کې دا نشته دی چې څنګه ونو قصیدی. ځکه الله رب العزت په سورہ هود کې ځای په ځای وایي
ثم جعلناکم خلائف فی الارض ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا می تاسو خلیفګان کړه قوم نوح علیہ السلام نه پس قوم هود علیہ السلام خلیفہ دا نه پس قوم صالح علیہ السلام خلیفہ یو بل پسې د آدم علیہ السلام د اولاد حال داسې دی کنه ټول یو بل پسې راځي دا مطلب دا بنوي چې نائب د الله نائب نشتا لم یلد ولم یولد دا نائب نشتا کنه مانوي تابعداري دا خبره وکړه ملائکه ته قالو نو ویری په جواب کې اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء یا الله ته ګرځي پیدا کې پزمکه کې هغه څوک چې فساد وکړي په شرک سره او ویني بتوي په قتل سره دا دوغټه خبره وکړه ملائکه ته څه پتا وا الا پیدا نه دیو هغه مخ کیو پوښو چې فساد وکړي ویني بتوي مون خدا واقعا د دې لپاره دلیل ګرځو چې غیب دان صرف الله دی عدل ته بګی داغي الټه خبر رااله چې ملائکه ته حال معلومو چې هغه فساد کوي ویني وتوي دا معلومات یې څنګه کړیو وګوره دی یو جواب دار چې قیاس یو کو په جناتو مخکې جناتو پیریانو هغه په الله ملائک را واستناغي او شول الغرون ته زنګلو ته سمکه ته خالی کړه چې الله رب العزت وتوي چې خلیفہ پیدا کوم ناغي وي چې مون خوس لاسو ساندلو داغي خلیفہ هغه سی ویله ک جنات چونو هغه جن دي او دا انس دي نو میو بل سره برابر دي او قیاس حجت ته په دین کې دې دلیل خبره خلو هغه قیاس کو قیاس وسم جائز دي خلق کوي اجازت ته دیم جواب دار چې د خلیفہ د لفظ نه معلومات وکړل چې خلیفہ او ناری پوښوي ملائک پوښو چې خلیفہ خو آسو کې چې فیصله ولا راضي جګړه ولا راضي مقدمه ولا راضي او دا به د خلق فسادونه کینو دی به بیا فیصله کوي قتلونه بکی اغلاګانې بکی نو فیصله به قاضي صاحب راضي کنه د خلیفہ د لفظ نه وی دا معلومه کړه کنه دریم جواب دار چې الله وتعالی په قران څخه خبره ذکر کوي او سنت ذکر کوي وتعالی چې ملائکه زبردست خلیفہ پیدا کوما هغه په دنیا کې داسې کارونه کوي سبا یو شانتي سوبل شانتي دا وایي کنه منهم محسن و ظالم لنفسه مبین دی او طویل ځکه هغه وی چې الله مونږ د دې خبرې تاسو کو اشکال پدې کې دا چې ګوره ملائکو دوه خبرې وکړي یو په الله باندې اعتراض چې ولې ذات پیدا کړي او بلې بنیانو سره حسد وکړه لکه یو ځای کې مقامی خلقی کنه او چې نور پکې راولي ناری ویلې مونږه نشو کولای دا کار دې په ملائکه باندې اعتراض کړي اعتراض پنيشتا هغه چې تاسو کوي چې اتجعل فيها لا على وجه اعتراض نه بل على وجه الاستبصار ځان پوکي تاسو کوي د مرجح چې الله یو په مصلحین دی او بل په مفسدین دی نو ته چې مفسدین له ترجیح ورکینو مونږه تاسو کوي چې مرجح څه شی دی تاسو خلق کوي کنه او بنی آدم سره حسد نو کړي ابنیتی ځکه حسد او بنیتی دي ته وي چې ته د چا خبرې کې داغه د سپکوالی په نیت باندې علی وجه التوهین او بل علی التعین چې نوم واخلي چې پلانې دې تغیبت نو وي او دې حسد نو وي چې عام خبره کوي چې یاره چا شرک کو
نا به جهنم تزي دا غیبت شو او بیا موږ ټول ورځ غیبت کوو نه چې نوم واخلي چې دا پلانې نه دی او داغه نه شروع کې هغه د خپل بیان موضوع کې دغه ته غیبت وایي ملائکه خنم نه دی غسته خو اتجعل فيها من سوق دی هر څوک چې دې ته نه غیبت وایي نو ته حسد وایي هغه صرف د خپل ځان غم دی وسره چې الله بل څوک راولي نو زمونږ نه وکار نه کیږي نو الله تګرځي په دې ځمکه کې اوسو کو چې فساد وکي او ویني بتوي فساد معنا هم ذکر ظلم شرک کو چې سورۃ روم کې راغلیو یو سلوي ختم کې ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بيويلو قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فساد داو کنا وچاو پلم دا کہ شرک دے بس کجاز کے کیناستے نو انتم اغیر اللہ تاوازو ندی اول تکیم دا شرک گانی دی بلی اغیی خوب دا دینا نیری کنا جاز بغرق شی وسقا شیعگانو آگانی پکی غگی ہی کنا جنگل پہاڑ کہتے ہیں نامی علی علی داوی کنا پکی مشکل کو میرے حل کرے تو یا علی علی استغفر اللہ وچا علم دا کہ دا شرک آوازو ندی من یفسد فیہا ویسفک الدماء طیباوینی دیوبل ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك او یا اللہ پمون کی دا دوارا کارونا نشتا ولی نصبح بحمدك شرک نشتا تا توحید دے ونقدس لك وینی تویول نشتا مونږ ځان داسې پاک ساتو د ګناه نه چې ستا د یارې نه ښه دا بهتره معنا ده یا الله مونږه تسبیح وایو ستا په حمد نسبح ولی مخکې که ځکه چې تنزیح مخکې ده که نه اول به د الله تسبیح اوی پاکی بیان کې چې الله ته د هر عیب نه پاکې د هر نقصان نه پاکې د هر قسم شریک نه پاکې بیا به صفتونه کوي چې ته قادر یې ته عالم یې ته غفار یې ته قهار یې بحمدک الله مونږ خو شپه او ورځ ستا په حمد و ثنا کې مشغول یو ونقدس لك او ستا تقدیس بیانو تقدیس او تسبیح کې څه فرق دی تو مفسرین دو قسم فرق کوي امام رازی ابن جوزی چې تسبیح د ذات سره تعلق ساتي چې الله موږ ستا ذات پاک ګڼو تقدیس د صفات سره چې الله موږ ستا صفات پاک ګڼو ستا په شان صفاتونه بل چا کې نشیرات لیم ستا علم ستا قدرت ستا رحم ستا فضل ستا کرم دا بل چا کې کم ځای دي ونقدس لك دیم فرق دا کوي چې تسبیح د توحید سره لګي او تقدیس ملائکه یې مونږ خپل ځان د ګنا نه داسې پاکو ولې لکه ستا د یری نه الله یریږو نو مونږ نه ګنا نه کوو نشو کولی ستا دپاره مونږ داسې پاک ګرځو نو ولې چې هغې وایي نو مونږ له نه دي پکار مونږ له پکار دي چې د الله د یری نه هر وخت کې پاک یو بې ګناه یو ځان ساتو داسې ځان ساتو لکه چې بس سړی د جهنم نه ونقدس لك یا الله چې موږ دا دومره د ځان صفایي او دومره د ځان پاکوالی دا خو ستا د یری نه کوو کړی دا اصل عمل دی که نه بلې پکې رد وکړه د هغې مخکې خبرو نسبحو په مقابله د یفسدو کې ووي چې هغې به فساد کوي او مونږ تسبیح وایو نقدسو په مقابله د یسفکو الدماء کې ووي چې هغې وینې تویي او مونږ ونقدسو لک مونږ داسې ځان پاک ساتو هر وخت په اوداسه کې ستا د یارې نه
دا غي د خپل عاجزۍ په وجه وي چې الله مونږ ته څه خدای غلطي نشته مونږ سره د خپل ځان غم شو چې مونږ ریټایر کړو قال وی الله انی اعلم ما لا تعلمون دا خبره وها په دې تاسو کې اګه مشوره وته کار سو وته او مقصد پکې داو چې الله خي چې ګوره ملائک په غیب نه پويږي د ذکر وی چې اتجعل فيها من يفدي تسپتوا دي تسپتوا چې انسان څوک دی انسان څه شي دی ورګه انسان به وی نه چې انسان راشي دنیا ته خپل کاروبار شروع کی کنه کله در په بار باندې وسپنیو خيږي کله د په سړکونو باندې دومره شیروان کی چې په نظر باندې راځي دته د انسان دې کنه دې انسان نو خبرو علم نو کنه دې ته نفي د علم غیب ځکه الله وی انی اعلم زپوی کوم د انسان پاغه صفاتونو پاغه کارونو ما لا تعلمون چې تاسو په نه کویږئ چې په انسان کې لومبه صفت ده چې دې کې بنبيان وي دې کې رسولان وي خبر یې تاسو هغه څه خبرو چې ابراهيم عليه السلام څوک دی نوح عليه السلام څوک دی یونس عليه السلام پکې د مېدا القوت دی هغه څه خبرو موسی عليه السلام څوک دی سړی له سوق ورکنو ساتي وته داس انسان دی لیدل او نبی علیہ السلام څوک دی او هو ورفع بعضهم درجات هغه ته څه پتا چې په دې امت کې امام غزالی شته دی د ایران په دې امت کې امام سرخسی شته دی په دې امت کې امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک شته دی اوله خبره خو د علم نه کنه چې دې کې الله دینی خلق داسې پیدا کی د علم غرونو دریابونه وي انی اعلم ما لا تعلمون تر اخره پورې ها د اجمالاً جواب ورکړه چې بس لنډه توایم چې زه پوهیږم او تاسو نه پوهیږئ غلی شی بس وسه تفصیل کوي د اعلم ما لا تعلمون تفصیل کوي چې زه پوهیږم پاغه سوچ تاسو نه پوهیږئ هغه دادی وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورکړ ول آدم علیہ السلام ته د نمونو ټولو نمونو مفسرین ذکر کوي ابن جریر وغیرہ چې کوم نمونه نو غیدا نمونه اخلي نوح هود صالح ابراهیم شعیب لوط دیوته اسماء دي ته وی کنه دې کې منحصر نه ده د دنیا نور نمونه چې څومره دي بعض خډيره مبالغه کوي امام سیوطی چې نه د هر شي نوم حتی القصعه والقصيعه ولکا سالو یا کاسا دیو توخو لیکن مفسرین پاغي رد کوي چې دا قول کمزور دی ځکه هغه کې قلبی او مقاتل له وهما واهیان دا قول کمزور دی او کلو دا مطلب نه چې جوړ هرڅ کلو کله په عرف باندې حمل کیږي څومره چې د آدم علیه السلام ضرورتو نمونه تا اشیاء او تناره او توخو چې دا بستا په کار راځي ثم عرضهم على الملائکه بیروان نکړه غسیزونه ملائکه ته امتحان کو پاغي باندې په دې باندې اشکال لچې دا تعلیم آدم علیہ السلام ته په کومه طریقه باندې ورکو ځکه بعضی مفسرین منطقيان ونتي دي هغه ویلي چې آدم علیہ السلام ته مخکې لغت معلومو دا علم په وضع باندې وو نو کنه نو بیا څنګه پوښو کچري وو نو بیا تسلسل راځي جواب دا دی چې دا تعلیم نه دی چې مدرسه کې خلق زده کوي دې ته تعلیم فطری ویل شي علم فطری لکه سورہ رحمان کې چې الله ویلو چې علم الانسان ما لم يعلم
انسان چې پیدا شنو الله تعالی سو خو چې دې په نه پوي د بغیر د استاد نه بغیر د داخلي نه په مدرسه کې ته یو جټ سره راو هغه مدرسه کې هغه سبق د استاد نه نه ویلې هغه په دې باندې پويږي کنه چې پیدا شي د پیدائش نه هغه په دې باندې پويږي چې شیطان ناکار دی او الله ډېر خزات رحمان ذات دی په دې پويږي چې ور نقصان دی او ډېری د پیدې دي تاسو ته نه کاوه کنه په دې ټول دا د چا کولیو نه دا دی بس په خپل فطرت سره داسې پويږي ښا د زهر او نزان ساتي د لړم او د مار نزان ساتي د چری لیدلی خو نه دي ځینې یری کنه د ضرری شي نه یریږي او د فائدې شي طلب کوي بس منډي وي کنه دا تعلیم فطری او تویل شي خپل کور پیجنې پردي نزان ساتي مور او پلار پیجنې خپلوان پیجنې اده پردو نزان ساتي دا د په فطرت کې الله دا ته چولې راخه په دې پوېږي چې علم خشه دی جهل ناکار شه دی رښتیا ویل خدي او دروغ ویل خندي بل تلا پکې نصیحت کې لکوي دروغ مو وایي ګره په دې وی سړی ګناګاری ته وایي دیوبند پاس کړی دی هیڅ نه ویلي په دې پوېږي د فائدې او د نقصان په سيزونو باندې ښه هلکه وی غلا حرام مکوه منځبدین قبلی وعلم آدم دغه سي الله آدم علیہ السلام ته فطرتن دا سيزونه خو چې داغه په کار راځي بلکې داغه صفاتونه او ته مخو چې دا پیدي په دې کې دومره پیدي دي دا په خپلوم د خوراک شي دی او کو ماستدي ته جوړ کنه غلا خو د خوراک دی که کوچته واته د شیزونه خصوصیات او ته معلومه دا غبین دی دا په دې طریقه جوړیږي په دې طریقه باندې خوري شي دا شراب دی دینه ورزان ساته لیکن نشدا بیوشی دا الټه بکه ای نمو او داغي وس خصوصیات متوقع دا مطلب نو هغه اشکال نشته چې دا څنګه امتحانو چې آدم علیہ السلام له تعلیم ورکو خواري او سره وکړه ملائکه ډکوونو او امتحان اخلمه دیو داسې مثال چې یو لک ریګولر په سکول کې او کالج کې داخلي او زیرازي ابل چرته نوړځي ساتي او دې کې نه چې تاسو امتحان وای نه دا هغه تعلیم نه دی چې بده کې پرخ راغی دا خو فطری کارو دې کې څه نقصان او خلاف الاصل کار نشته بیروان ذکر اغا سیزونا ملائکتا فقال وی انبئونی خبر را کہ ماتا بیاسمائی هاولائی پنمونو پا صفتونو پا خصوصیاتو دی سیزونو بالکل یو تمخامخ کرو چی دا سزی ان کنتم صادقین کچر تاسو پا خپل خبر کی رسیدون کیے صدق دل تب مقابل لکی زب نده گوره ملائک کو دروغ نوی نا دی معنا رسیدل لکه یو سړی خبرو کی نو کله وی په دې خبره او رسیدما کله وی نه رسیدما هغه ته څوک دروغجن وي نه خو پوه نشو او نه رسید ان کنتم صادقین تاسو په خپل خبره کې رسیدلی نو ما د حدیث ظنمونه او خیاماته ور الله تعالی سنوي چې د آدم علی السلام ته خیا نه هغه خو بوله استاد کوي کنه شاګرد کوي خو نه ځکه الله انبئونی وي چې ما ته خبر راکړي امتحان چې څوک خلی نو خدا سنوي چې دی بل ټټکه او خیا ما ته وی وای د دې سمانا ده ملائک پوښو هغه پس په دې په دی باندې چې دا دنیا څه شی مونږ خو نه پیژنو چې دا څه شی دی غون ته شی دی او پکې تیلې لګېدلې دي هغه نه پوهېده چې دا د سایکل پایه ده دا د ګاډي ټیر دی او دا انجن دی
او دا کاغه واغه سيزونه چې دا سپرینګ دی هغه په څه پوهیدو چې دا منجلې سپیر پارت پرې نه پوهیدو قالو سبحانك وی ملائکو چې الله ډېر پاک ذات یې د هر عیبنا دا ادب خبره ده چې څوک پوهیږي نو داغي جواب دغه په ادب باندې سبحانك دا ملائکو خبره انبیاء هم دا څه خبره عیسی علیہ السلام په قیامت کې سبحانك ما يكون لي ان اقول ملائک بم په قیامت کې وی سبحانك یا الله تپاک ذاتی لا علم لنا مونږ ته هیڅ علم نشته په دې سيزونو الا ما علمتنا مگر هغه سوچ تا مونږ له تعلیم را کړې دي دې کې رد کو پاغه خلقو چې غوي شیطان د ملائکو استادو هغه وی نه مونږ شیطان نه پیژنو مونږ له الله تعلیم را کړې دي پاغي پويګو علمتنا انك انت العليم الحكيم بشکته الله ډېر لوی علم او حکمت والے تاسو دې کې ډېر لوی حکمت ته مونږ په نه پويګو مونږ ته تاسو کړل نو الله مونږ په حکمت نه پويګو چې آدم علی السلام په خلافت کې او پیدائش کې څه حکمت ته قال يا آدم وإلا چې آدم علی السلام انبئهم خبر ورکدیتا بیا اسماءهم پنمونو د دې سيزونو دا هم ځکوي چې ټول سيزونه د انسان په کارو کنه د سره تعلق ضمیر او تم داسې د عقلاو جوړ کړه دې به تنه کار اخلي یا کې دې چې مراد تنه خلق چې څنګه ابن جرير ویلو فلما انبأهم کلا چې خبر ورکوم ملائکه ته په یو سات کې بیا اسماءهم پنمونو داغی سیزونو قالاوی اللہ علم اقل لکم ایمانوی لتاوستے ملائکو انی اعلمو چزپویگم غیب السماوات والارضی پٹولو غیبو سیزونو کو پاسمانونو کی دی او کو پزمکو کی دی چستاسو دا نظر نپنا دی اللہ تا غیب نشتا چستاسو دا نظر نپنا دی الله تعالی سے حاضر دي بعض خلق دین غلطه پیدا غوښته ده وی چې الله تعالی سے حاضر دي او غایب پکې نشتا نو بیا هغه ته داسې نشو ویلې چې عالم الغیب والشهادت دا یو خو پکې سره راوي کنه پیدا ګور ستاسو عقل خبره خو نه ده دین خو یوازې په عقل نه دی تب قرآن او سنت تا او نس ته نه ګوري چې په نس کې راغلي دي چې عالم الغیب والشهاده وستا علم خو په دې کې کار نه کوي کنه لکه ګوره دلته کې الله رب العزت په حق کې قلنا راغلي دي کنه رستو راځي وقتهم قلنا نو دینه ګوره شرک ثابت کړی دی چې الله جمع ذکر کوي چې قلنا خو معلومیږي چې आवाज نه دی کنه پیدا خوستا وهم دی کنه او د دې په مقابله کې د قران قطعیات موجود دي چې وحده لا شریک له قطعیات موجود دي چې الہ واحد یو دی نو تاسو قطعیات پرې دې په خپل وهم پس روان دی کی عمدہ خبر ہو دے تفصیل کو مخکی ویلو انی علم ما لا تعلمون دل توی ما تاستنو ویلی چیز پویگم پا غیب دا اسمانو دزمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون دا پویگم پا غصو چی تاسو اخکارکوی و تاسو پٹ پنا نداغی کی اوخو اجمالنو کنا ما لا تعلمون کی دا طول داخلو کنا داغی ما لا تعلمون تفسیر قرآن پخپلو کو کنا چاگا ما لا تعلمون صدی غیب السماوات والارض ما تبدون وما کنتم تکتمون دیکھ غرض تعمیم دیکھا ما تبدون وما کنتم تکتمون کی دی تاجت نشتر چی اغا خکارسو و اغا پٹسو نوائی دا خود قرآن عموم مطلب دے چی ارس دینو زبی پوئی گا
د دې پورې د آدم علیه السلام عزت شرافت او دغه سي د علم فضیلت او دغه سي د ملائکه حال چې په غیب نه پويږي غیب دان صرف الله دی نو سره دویم نعمت ذکر کړي چې ګور آدم علیه السلام نه دومره مقام ورکو چې هغه مسجود د ملائکه ګرځاو ملائکه ته سجده وکړه د عزت او د احترام نه انسانانو د تاسو عزت نه دی په خپل عزت نه پويږي دویم نعمت داو چې د آدم علیه السلام دا مقام چې ملائکه ته سجده وکړه فیض قلنا للملائکه اسجدوا یاد کړئ چې وی موږ فرشتو ته ملائکه ته سجده وکړو آدم علیه السلام ته دا قلنا د عظمت لپاره راځي ښا دا خو هر عادت او عرف کې دا عادت کې انسانان خبرې کینو مو د عزت لپاره جمع استعمالي یو تنی وي مونږ دا کار وکړو بیا چې څه عہده او حاصلي ته مې بلو ته مخامخ چې رجی که تاسو دا کار وکړو رجی که تاسو خوښینو الکه سره یو دې ته جمع استعماله دا د عزت خبره ده کنه د قلنا نه دا نه معلومي چې الله سره نور مشته دې ته د عزت مقام وایي کوئی موږ ملائکه ته سجده وکړي سجده څه مطلب وګوره مختلف اقوال لري په دې کې یو قول دا دی چې د سجدې نه مطلب سجده د احترام او د عزت چې په خوانو امتونو کې جایز و بیا دې امت کې حرام شو د عبادت هغه په ټول امتونو کې حرام و او د تعظیم سجده مخکې امتونو کې و او دې کې حرام شو بیا هم څه اشکال پنيشتا دویم قول دا چې د سجدې نه مراد ملائکه تعالی وی تاسو به د آدم علیه السلام تابعداري کوئ خدمت به کوئ تمنا ابی ابن کعب رضی الله عنه نقل چې د انسان خدمت امام راغب موي هغه څومره کار ده چې الله ملائک د انسان لپاره څومره مقرر کړی صدا سړي چې عملی یې لیکي کرام الکاتبین دي صدا سړي چې داغه عمل داغه حفاظت کوي مخ کې رستو ته نزي صد شپې دي صد دروازې دي صدا سړي چې د کله ده سبق لرازي نو هغه ول په لار کې وزري غوړي نه احترام کوي دا ټول د انسان په خدمت کې لګیا دي کنه ملائکه چا ولا وحی راوړه انبیانو هغه دا معنا اخلي انقياد دریم قول د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او سجده نمرات سره دا سجده د غلام د وخت ته له ادم په وخت د سجدي د ادم کې چې کله ادم علیه السلام سجده کوي ماته نو تاسو ور سره سجده وکړئ دې بس تاسو امام شئ تاسو به مقتدیان شئ له ادم لم د وخت ته لکه بنی اسرائیل کې چراغلیو اقیم الصلاه لدلوک الشمس په وخت د زوال د نور کې مونږ کوي کنه دا به تر معنا او اشکال پکې نشته څلورم معنا او چې اکثر مفسرین او مدارک او نور ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته منسوب وا چې مراد د سجدې نه تحیه ده سلام کولو کې سره د چاته سلام کوي کنه ادب او احترام یې کوي سلام کول دا وی مراد ده دا رسو سورۃ بقره کې راځي اتپنځوستم کې چې بنی اسرائیل تعالی رب العزت وی چې داخل شه د بیت المقدس تدخل الباب سجدا اسنګ سجدا وا چې تلتلو پتلو کې سجدا کوله سرونه اخکته کړل انحناء وتوي دا سجدا نو چې وضع د جبهه پسمه کا باندې خو نشي کېده هغه ته نه دا مطلب اخلي
چې د آدم علیه السلام ته سلام کو، انحناء کوله، تابعداري کوله. دې ټولو معنو کې بهتره معنا اوله ده چې سجده وا خو د تعظیم وا، د عبادت نه وا. ځکه وروستو سورتونو کې بیا نور الفاظ راځي چې خروا له سجدا، پریوتلی کنه قعوا له ساجدین، پریوزه د تب سجده باندې. دا وخت کې دی اجازه تو د تعظیم سجده وا. یو بل بهتره معنا دا کوي چې له آدم کلام په معنا د الہ سره دی. روح المانی وی تفسیر کبیر، نو مطلب دا چې آدم علیہ السلام بستاسو قبله شي، سجده وټول الله ته وکړي، دغه به عزت راشي او عبادت په الله وشي. لکه مونږ چې بیت الله ته مخ کوو او د بیت الله عبادت نه کوو، دا غي احترام کوو، عبادت د الله کیږي. هغه لپاره د حضرت حسان قول پیش کړی دی چې هغه د صدیق په صفت کې ویلو الیس اول من صلى لقبلتكم واعرف الناس بالقران والسنن. دا صدیق هغه سره نه دی چې لومبیا قبله ته د سجده کړی دا، اب قرآن و سنت خپويږي. دا هم بهتره معنا واله چې لام په معنا د الہ سره شي. الا ابلیس، شیطان نکړه دیوم پکې وو، د ملائکو کې وو، د جناتو نه دي. دا لازم نه ده، هغه کې وو. الله رب العزت ذکر حکم کړو، مستقل حکم سورۃ اعراف کې براشي چې اذ امرتک مالک الله تسجد، اذ امرتک ما ته امر کړو مستقل او تاسو سجده ونکړه. نه د سجده ونکړه، ولې ونکړه؟ ابا انکار وکړ، واستكبر تکبر، ځان لوی او غاڼو ځان غټو غاڼو الله د حکم نه دا څه انکار وکړه. چا ول سهیلی ملي کتلی دي چې نه د انکار د دیو جن کړو چې د ویلو چې الله زده دنه بهتر يم څنګه ته سجده وکم. یې دینه وی چې نو ویلو چې طبيعت یې خنو زګ انکار کړو. الله وینا طبيعت خو پر سره برابرو، او ابا واستكبر، انکار وکړو. انکار وجه سو لویو تکبر ورسو عذر وتنو چې ته ول عذر پیش کړي. چې کله سړی ته عذر پیش شي کنه، عذر شرعي نه هیڅ عذر وتنو. چا بګلا دا ویلی چې نه غزه انکار وکړي چې هغه وی چې الله بغیر ستانه بل چاته سجده کول خو شرک دی، ازه خو شرک نکوم. دیوله ګوروجی کتلی هغه چې نافرمانی وکړه د الله د حکم نو څنګه د موحدو خبرې بدعتانو داسې وي ښه بدعت موحد خو شیطان مو چې سجده نه کول آدم علی السلام ته. هغه موحد چې د خدای نافرمانی کوي او لوی کوي د الله د حکم نه، د انکار کولی ګوره کاوله معنا شي چې مراد د سجدې نه د انسان خدمت شي، نو دوی چې زه نه کومه، نو څه کوم چې د انسان خدمت کوم. کله عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خبر شي چې آدم علیہ السلام واستاسو امام شي، ټول په جمع سجده وکړي الله ته. دوی وی زه په د پسې نه کومه، وی زه د امام نه منم، خپل کنه انکار وکړو. په بهر حال د آدم علیہ السلام سره دشمنی پیدا شو، انکار وکړ، ځان لوی او غاڼو، کان من الکافرین، او دې د الله په علم کې د کافرانو نه. دا معنا بهتره ځکه کانه د سواره معنا کینو مطلب دی چې مخ کې دی خو ورستو کافر وګرځي. نه، د الله په علم کې د په خوا د کافرانو دا هغه خلقو کو چې ازلی بدبخت او تقدیر کې الله دا سویلیو چې دی وکافر کیږي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
وی مونږه چې آدم علیہ السلام اوسېږه او بیبستا په دې جنت کې انت وزوجک الجنت د سکونت حکم کړی آدم علیہ السلام ته سکونت ستوي تر یو وخت پورې پاتې کېدل دې کې اشاره ده چې د دنیا تر کوزيږي خلیفہ به جوړیږي اوس کون کې ځکه سکونت یې ویل دي چې چا کور کې سړی پاتې کیږي رهائش پکې کې نه مالک نه کنا دلته کې د ملک خبره نه صرف د سکونت خبره وا ځکه خلک اعتراض کوي چې اوله وتوی چې جنت کې اوسه ابي وتوی چې کوشیا نو هغه کې خو دې کې منافات نشته دي د نو ویلي چې تبا دې جنت مالک او دا بستاز خو اوس کو نه وتوی چې څو وخت پورې پکیا تو او بیبستا تبا اصل هغه بستا تابع ویندې کې ځکه حکم یو ک تسنیه نکړه چې یا آدم اوس کو نه اورستوی وکلا من رغدن دلته تسنیه کړه ولی په خوراک کې یو د بل تابع کیږي چې زتاو خړل زواجت نشته زوم مور شو نه دیګه واری او مستقل خوراک کوي خورای تاسو دواړه د دې جنت نه رغدن به حسابا هیڅ شی تما کوم نه چې تاسو خوخی ولا تقربا هذه الشجره دا دویمه اشاره شو قرآن بار بار وی چې را کوزو مې ادي وی اولی او تداسو بیا داسو دا بل اشاره ده منځ دې کېږي دی ونی ته ځکه نزدېکت خو سمنه نو عقل منعو عقل خوراک خدا نزدېکت دغه لپاره سبب وکنه